د توبې دروازه هر وخت کې انسان ته خلاصوي. الله رب العزت دومره غفور رحیم دی چې تر قیامت پورې الله انسان ته د توبې دروازه پرانیستی وي چې کله زما ته ګناهګار بنده ما ته زاری وکي، ما ته منت وکي، په خپلو ګناهونو باندې پښیمانه شي، نو الله رب العالمین فرمایي زه درته معافي کوم. د الله تعالی دومره احسانات په بنده باندې دي چې یو یو احسان را مخې ته کې او اندازه والی چې الله رب العالمین د بنده توبې ته څومره منتظر وي. امام مسلم رحمه الله د سردار دو جهان محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم یو ارشاد را نقل کړي: ان الله عز وجل يبسط يده بالليل. بشکا الله جل شانو د خپل رحمت لاسونه دا د شپې غوړوي لکه څنګه چې د الله د شان سره مناسب وي، او دا د دې دپاره چې زما هغه ګناهګار بنده چې د ورځې ګناه کړي وي هغه توبه وباسي. یعنې الله خپل لاسونه غوړوي د انسان توبې ته منتظر وي. بیا الله رب العالمین د ورځې هم خپل د رحمت لاسونه دا غوړوي د دې دپاره چې هغه ګناهګار بنده زما چې د شپې ګناه کړي وي ما ته د ورځې توبه وباسي. حدیث کې راځي تر دې چې نمر د مغرب نه راوخیږي، یعنی تر قیامته پورې الله رب العالمین د بنده د توبې منتظر وي چې دا زما ګناهګار بنده به زما نه معافي وغواړي، دا به په خپله ګناه باندې پښیمانه شي.